شیخ الهند چې کله وفات شو وخت ډېر کم دی محدود دی د مختصرې خبرې ده لږې لږې جرګې ده او دا یې کله غسل ورکولو د ده په دې شا باندې ورده و حمله یې کړو هغه شیخ ته دا ولې دا د ده د املاک خصوصیت ده په حساب ټولې توکې ټول دی دا مولانا حسین احمد مدني ته هغه وخت نو د غسل وخت کې چې بیا حسین احمد مدني صاحب نه راغی تپوس وکړو هغه یې هو ما ته زه اختصار مالټې جیل کې چې کله مونږ شیخ الهند مې زموږ نه بول دی به پاسه دی چې به کله ته انویسټیګیشن تحقیق به کوو دی به خشاش او رسول سترګې به برابر وي برابر پیدا دوه نیمې درې ګنټې به پرې تېرې وي چې واپس به راغی ټول وجود به راپېدې دا سترګې به مړاوې وي رنګ به زیات پیله ډېر په تکلیف به مونږ جرأت نه لرئ چې تپوس مو دې کړی یو ځل مې دې تپوس وکړه حضرت ته چې کله تا د انګریزان بوځي ته حشاش بشاش وجود دې برابرې تیار یې خو چې راشي نو بیا داسې لفظېږي ټول وجود یې رپېږي سترګې دې بدلې وي رنګ پیله زیات دي څه چل درسره کوي حسین احمد شاته به زما په ژوند نه وی حسین احمد ماله د مګیلې شاتونه لري ماله هغه وهل راکړي چې ناقابل برداشت او ما ته د وهلو نو د مګیلې د شاتونو نه علاوه وګړیه دې هغه کنزل راته شخاړې راته وایي چې هغه انسان هم نشي برداشت کولی حضرت څه وایي درته یو پرچې راته مخامخ کړي په دې دستر هغه پرچه کې یې لیکلي چې انګریز سره د مسعود وشو تحریک ختم زه د صبر کوم دغه د مجلې جټکې د مجلې شاټونه لري وهي مې کنځي مې شخاړ دلته راته موږ خو حق نه شو کولی خاموش دغسې ناست وي یو ځل یې اورېده لوړتنګ انګریز چې مخامخ ودرې شیخ الهند ته هغه ته وایي چې حضرت ته زما دشمن یې زه ستا دشمن ته زموږ خلاف تحریک شروع کړی دی او دا خلکو په ذهن کې دی زموږ نفرتونه دي دا ګورې حقیقت دی تر څو چې په ایډیټیشن کې په یو خلاف کې د عالم او مذهبي کس نه شامل دا تحریک نه کوي دا راپاسې دی د انګریز دشمني دی ثابت کړه چې دې ظلم کوي په هندو مذهب هم ظلم کوي په سیخ مذهب هم ظلم کوي په اسلام مذهب هم ظلم کوي هلې مجد کړل دا خلک مجد کړل زموږ دشمن مونږ اربونه ډالر لګولي دي هندوستان پاکستان ته جلا کړل اربونه ډالر دې وطن ته پریشاني به اربونه ډالر د دې او حقیقت باندې وګت تاریخ د انګریز راتلو مخکې زموږ د مولا او د بهتر ناس کې اختلاف د مدرسې او د جومات په منځ کې او د دیني مدرسې او د عصري علومو مدرسې په منځ کې هېڅ اختلاف وګورئ زموږ د ثابته دا انګریز چې کله راغی دلته نو مولا او مشر یو بل جدا مدرسه او جومات یې یو بل جدا کړل او دیني مدرسه او عصري مدرسه یې یو بل جدا کړل یو دشمني ده مخکې ته زموږ هغه اربونه ډالر ولګول ته موږ وباسئ دا ده چې ستا سره زما عقیده ده انګریز ستا دې مخ ته ګورم ته د مخ وایي تا ته چې ته کومه سزا میلاویږي زه برداشت نه شم کولی زه باید وځم او تا ته چې امریکا شخاړې کوي کوم کنځلې درته کوي ښځه او مور درته یادوي زه دا هم نه شم برداشت کولی که سپین ګیرې کولی زه باید وځم زما تا سره عقیدت دی دې پنجشه باندې د سپکو یارېږم دا به اخبار نه نه ځي دا به رسالې نه نه ځي دا به پبلک کېږي نه صرف دا پرې د خپلو مشرانو نه خلاصو ستا هغه سزا ته نه شم ټینګېدی زه ستا دشمن یم خو زه نه شم ټینګېدی ته یارېږې چې خلک به وایي چې شیخ الهند توبه وایسته معافي وغوښته مه یارېږه دا به اخبار تا رسالې ته نه ځي صرف ما مشرانو سره خبره کړې ده تا پرې خلاص کړم بس چې موږ وکتل هغې کې دقته لیکلي وو چې ما انګریز سره ټول وشو او د تحریک اعدادي د اختتام اعلان مه یارېږه
چې انګرېز دا خبره وکړه نو موږ شیخ الهند ته وی چې حضرت که ته دا دسخط وکړې خو شریعت کې درته کې الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان دا خو رخصت دی کلمه د کفر ویلی شي دا داسې سخت دی خو که دسخط پبلک دی دا اخبار رسالې ته دې لاړ شه موږ به بار لاړ شو بیا به خپل تحقیق وکړو هلکې دومره تکلیف راته میلاوېږي وحي دي بجله شاټونه درکوي که دسخط څه کوي شرعا جاهل دا خبره مو وکړه شیخ الهند غوسه شو سترګې سرې شوې رګونه وپړسېدل او یو عجیبه خبره وکړه دا خبره واوره حسین احمد خفه په دې یم چې ما خو دا خیال و چې زما ایمان تاسو ته ډېر مضبوط ښکاري پته ولګېده چې زما ایمان ستاسو په نظر کې ډېر کمزوری دی زما ایمان تاسو ته ډېر کمزوری دی حسین احمد زه د حضرت بلال بچی زه د حضرت خباب بچی زه د حضرت سمیه بچی زه د حضرت یاسر بچی زه د شاه ولی الله بچی هغې عظیمت او رخصت ته پېژنم دا آیت چې دې ماته وی دې نه بېنو خبر دا خو د مکې په لومړۍ زمان دور کې نازل شوی بلکل د مکې لومړۍ زمان هغې نه پس اولي دا تکلیفونه برداشت کړي دي حسین احمد واوره زما ایمان هغه دی کہ انگریز میں ٹوٹڑی ٹوٹڑی کی میرے خون کے ایک ایک قطرے سے انگریز خلاف دشمنی کا نعرہ بلند وی چې کله د مرګ پروانه راځي دا واوسي دې دوارې کې ورته د مرګ پروانه او شیخ الهند بیا خدای په خلاص او زمونږ دې بوته جدا کوو کال کوفري کې ورته وایي د مرګ چې هغه خاصه کوټه چې کوم ځای کې بادشاه باندې بدلوي دې موږ نه بوته او پروانه راځه او شیخ الهند ته ملاو شو دې موږ په جوړای او دې داسې وجه داسې شریعت دې ټکی کې مې کار درته وی ته څنګه موږ یو بل ته کته چې شیخ الهند خدای په اخره کې لکه دې دا شو ایمان کې فرق وکړه دا اوسه پورې د وی کې د حضرت بلال بچي او د حضرت خباب بچي اوس چې مرګ پروانه لګي پر ورته نو حضرت اوسه پورې مطابق د بلال بچي د حضرت خباب بچي د سمیه بچي د حضرت یاسین بچي د شاه ولی الله بچي اوس چې د مرګ اډر راغی اوس جای چې په وی چې اوس د مرګ نه جای د انګریز په دشمنی او د رسول الله مبارک په محبوبیت او په دوستۍ کې اس میرے گردن کو جو پندہ ڈالتے ہیں شاید میں وہ چھوٹ دوں یا وہ آپ اپل کر وہ جاڑوں میں بلا خبر دا ورے بدے جاڑوں یہ اسنه د انګریز د لاسه د منش تاسو به شیخ الهند شهید شو او زما د شهادت الله تعالی شي او الله په کراس صرف نشان را لګایي چې دا مرګ او شهادت ماته نه دی پکې دا خو د خپل بڑایه د خپل جرأت د ریا او سمعت د شهرت د اسنه د ما د شهادت الله مردود نه کی رد شي تقدر مشاعر حسین احمد سے کوئی چې دغه وخت کې د موږ څومره ملګري ټول شیخ الهند شیخ ته د یو جړا د موږ ختم شو اوښکې د موږ ختمې شوې او سختۍ سره موږ دا نه پوهېدو چې حضرت ستا په ذهن کې دا اوس چې کوم د عدم قبولیت سوچ او فکر دی دا د قبولیت دی محنت د قبول دی انشاءالله وکړي تاسو وکوي پر لکه د یو رکوټ یو 2 منټو کې د یو مسله توسته نو مفتي شفیع صاحب چې امام مولانا الیاس صاحب ته وایي چې د دوه خبرو جواب دی یو خدای یې یو ډله نه ټول په دغه رسول ګډه وړه نه کی دا د الله لپاره کړی سپیکر مکو یو جماعت دی جوړ کړی
د الله لپاره دې جوړ کړی دی او دا یو ریلګاډي په شکل کې پټۍ ته ختلی د دنیا په ګوټ ګوټ کې به ګرځي او دا به د دنیا ګوټ ګوټ ته دې ورته د هدایت ذریعه به ګرځي انشاءالله. په مسجد چې په اخلاص جوړ شي نو هغې له خدای تعالی جوړېږي. او دویمه چې ته یېرېږې چې هسې نه زما د اخباري مردود نه شي، دغه یره دا خوف د رد دی د قبولیت دی. اوس د دې لپاره یو راپورټي نسخه درته ویمه چې دی دی هغه اخلاص. ځان کې به چې اخلاص پیدا کړي، طالبان خلوص پیدا کړي، یو جذبه ځان کې پیدا کړي د دین د طرفه. نو څنګه مولانا صاحب تاسو ته څه فرمایي دا ما اوس په ډله کې د طالبانو ته دا یو نمبر لکه د دې له توجه وکړه. دا یوه خبره پکار ده انتهایی ضروري ده او دا چې د حق او د باطل مقابله کوم دی راځي نو د باطل په مقابله کې حق ده ټینګ ودرېدل پکار دي. کوم میدان کې چې د باطل او د حق مقابله راغلې ده او زمان مولا ولاړ دی دا راته مدد کړی ده. خدای قسم مفتی محمود رحمت الله علیه په اسمبلی کې هغه وخت کې پنځه شپږ کسان د جمعیت علماء اسلام ما نو چېرته خو یا اووه کسان وو یا شپږ کسان اکثریت نو، لیکن بیا هم د دلیل په بنیاد او د حق د مرستې په بنیاد په اسمبلی کې قادیاني غیر مسلم اقلیت حرام شوي. بدر مقام تاسو ټولو ته معلوم دی 313 صحابو له الله په مضبوط قوت زمو کافرانو مضبوط بری ورکو تر قیامت پورې غیر دی. کلم کې د حق او د باطل مقابله راشي، حق مرسته وکړي. کلم کې د عالم او د یو غیر عالم مقابله راشي، د عالم مرسته وکړي. کلم چې عالم د دین لپاره وبلي ټول به د عالم سره د دین په دغه ملګرتیا کې ودرېږي. مدد نور به پرېږدی، مدد به الله کوي. وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. دا کې اخلاص پیدا کړي. شکر الحمدلله دا شته ممایوز دی. بعضې علما د عوامو نه دا شکوه کوي، زه نه کوم دا شکوه په خدای کې زه مایوس یم. موږ کې مایوسي نشته، زه خوشحاله یم، عوامو نه خوشحاله یم، علماو نه خوشحاله یم. څوک لګیا دي په یو میدان کې، څوک په بل میدان کې، څوک په بل میدان کې. د خدای په فضل که دا عوامو ناسته دی مولانا فضل الرحمن په شان نه وي ولاړ په خدای که هغه په اسمبلی کې دغه جهالت او د بهادرۍ تقریر کړی وي چې دا کم یو د علما شاته نه وي ولاړ. علما خو لږ دي، د عوامو الناس شاته نه وي ولاړ. والله که داسې غږېدلې وي لکه په منډې په اسمبلی کې غږېدلې. عوام ستا په شا دي ولاړ، عوام تا په شاته نی ولاړ. علت د عوامو شکریه ده. نن مولانا عبدالواسع صاحب ته دغه تقریر نه وي کړی چې دا کم یو د عوامو شکریه ده. دا دوی موږ له بچي راکوي او عالمان ته ورته جوړول دي. دوی موږ له بچي راکوي پټکي ورپسره، دوی موږ له چاندې راکوي موږ جوماتونه پرې جوړو، دوی موږ له چاندې راکوي موږ مدرسې پرې جوړو، دوی موږ له الیکشنونو کې موږ راکوي. دا بله خبره چې دا غلا کېږي نو دوی کار کوي. غلا خو بل څوک دی، دوی خو درنه ودر کوي. غلا خو د داسې مواد کوي دا غریبان. اخلاص پیدا کړي، یو شی یو بوټی شی